فقیه ابو اللیث سمرقندی رحمه الله فرمایي دا د زړه په غوږونو واورئ وی د فقهاو یو لوی جماعت مې ولیدو وی هغې د یو تابعي خبره ذکر کوله هغه تابعي وی دې مدینې منورې ته داخل شو چې کله مدینې منورې ته داخل شو څه خلک یې ولیدو هغې داسې مجمع جوړه کړې ده او راجمع شوي دي یو کس ورته ناست دی هغه ورته واعظ نصیحت کوي حدیث ورته بیانوي ما تپوس وکړو دا کس څوک دی چې دا خلک ورته راجمع شوی دی نو ما ته چا وویل وی دا حضرت ابو هریره رضی الله عنه دی دا د رسول الله صحابي دی خلکو ته واعظ نصیحت کې د رسول الله احادیث ورته بیانوي وی دا تابعی فرمایي زه لاړم د حضرت ابو هریره خوا ته کېناستم نږدې ورته لاړم وی ما ورته ویل چې ای ابو هریره یو تپوس ته نه کامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث راته داسې بیان کا چې تا په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث اوریدلی وي او بیا دې یاد کړی وي او په هغې حدیث باندې ته پوهه شوی هغه حدیث راته بیان کا نو حضرت ابو هریره وی او بالکل یو واري زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو حدیث بیان کو وی چې کله دا حدیث شروع کو وی حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو چغه کړه او بېهوشه شو وی زه حیرانه پاتې شوم چې دا څه وشو وی لږ ساعت حضرت ابو هریره بېهوش و بیا په هوش کې راغی وی چې کله بیا په هوش کې راغی و ما ته وایي چې یو حدیث ما د رسول الله نه اورېدلی دی چې زه او رسول الله صرف تنها ناست بل څوک موږ سره موجود نه و د رسول الله نه ما دا حدیث واورېدو وی بیا یې حدیث شروع کو نو بیا یو چغه وواله بیا بېهوشه شو بیا مې انتظار کړ چې دا څه وشو وی دریم ځل باندې بیا حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې کله بیا په هوش کې راځي وی ما ته وایي چې ما یو حدیث د رسول الله نه اورېدلی دی او هغه وخت کې زه رسول الله موجود و بل هېڅ څوک نه و وی په دریم ځل باندې بیا بېهوشه شو وی بیا چې کله په هوش کې راغی ما ته بیا حدیث شروع کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ چې کله میدان محشر ولګي الله جل جلاله بدري کسان راوغواړي یو به د قرآن کریم ماهر عالم او قاری به راوغواړي دویم به الله جل جلاله مجاهد او د الله جل جلاله په لاره کې شهید راوغواړي او دریم به الله جل جلاله یو مالدار سخي راوغواړي الله جل جلاله به د دې ړومبي نه تپوس وکړي د دې عالم نه به تپوس وکړي چې کوم د قرآن باندې پوه دی د قرآن ماهر دی تا علم کړی علم باندې دې څه کړي دي څومره عمل دې کړی دی دی به وایي الله ما خو علم کړی و ما خلکو ته رسولی دی ما قرآن ویلی و خلکو ته مې قرآن رسولی دی ما احادیث ویلی و خلکو ته مې احادیث رسولی دي او الله ستا د دین محنت مې شپه ورځ کړی دی ټولې دنیا ته مې ستا دین رسولی دی الله به فرمایي چې نه زما دپاره دې نه دی کړی تا خو دې دپاره کړی چې خلک راته پوه ووایي خلک راته عالم ووایي خلک راته قاري ووایي خلک راته دیندار ووایي او وی هغه تا ته په دنیا کې ویلی شوی دی بیا به وی الله جل جلاله دویم کس راوغواړي شهید به راوغواړي چې د الله په لاره کې شهید شوی دی الله بدن ته تپوس وکړي تا څه کړي دي الله ما خو خپل بدن ستا په لاره کې قرباني کړی دی الله ما خو خپله وینه ستا په لاره کې قرباني کړې ده الله زما بدن خو ستا په لاره کې خس خس شوی دی الله زما وجود ستا په لاره کې ذره ذره شوی دی دا د خپل بدن قرباني مې ورکړې ده الله ما ستا د دین دپاره خپل بچي قربان کړي خپل بچی مې یتیمان کړي خپل بیبي مې کونډه کړې وه خپل خاندان مې جوړولی و ستا د دین دپاره مې الله دا کړي دي الله به وفرمایي چې نه دروغ وایي فرشتې به ورته ووایي دروغ وایي دا خو تا دې دپاره کړي چې خلک راته جرې ووایي خلک راته بهادر ووایي خلک راته ووایي چې څومره لویه قرباني ورکړه څومره لوی بهادر سړی دی بیا به دا بل سخي راوغواړي مالدار به راوغواړي الله جل جلاله بدن تپوس وکړي تا څه کړي دي الله مال دې را کړی الله دولت دې را کړی الله غنا دې را نصیبه کړې وه او دا ټول مال مې الله ستا په لاره کې لګولی دی مساجدو کې مې لګولی دی په مدارسو کې مې لګولی دی الله تبلیغ کې مې لګولی دی الله ډېر کارونه مې فی د نیکۍ کړي دي الله به وفرمایي چې نه دا سخاوت دې چا دپاره کړی دی دا مال مې در کړی دولت مې در کړی غنا مې در کړې وه سخاوت دې د نوم دپاره کړی دی مال دې د نوم دپاره لګولی دی بیا به وي الله جل جلاله حکم وکړي دا درې واړه جهنم ته به وځئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول من تسعر به نار جهنم اول چې د جهنم اور په چا سره ګرمولی شي هغه به دغه درې کسان
حضرت ابو هريره چې دا حدیث بیانوي نو حدیث بیانول نشي او بې هوښه کیږي ځکه ډېره خطرناکه خبره ده د دین دپاره د ټول کارونو کړو بیا ثواب هم نشته دی بیا د هغې به وجود جهنم ته ځي او بیا د هغې به وجود د جهنم اور په تا سره ګرمولی شي وی دا حدیث حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ته چا ورسو امیر معاویه رضی الله عنه چې کله دا حدیث واورېدو نو په چغو چغو یې وژړل او بیا د قرآن کریم د آیات ولستو من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفي الیهم اعمالهم څوک چې د دنیا د زینت اراده لري چې دنیا راته میلاو شي مال راته میلاو شي وي دنیا به ورته میلاو شي آخرت کې د دې هیڅ حصه نشته دی آخرت کې د دې هیڅ بدله نشته دی چې الله جل جلاله به آخرت کې دوی له څه ورکړي ځکه دی خو دا ټول کارونه د دنیا دپاره کړي دي د الله جل جلاله دپاره یې نه دي کړي دې وجه نه عاجزي د الله جل جلاله ته خوښه ده